طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو نن چې موږ کومه خبره بیانو هغه دا میان روي ورته وایو او اعتدال پسندي ورته وایو چې مومن مسلمان کې و میان روي د صفتی او د اعتدال صفت به پکې میان روي دې ته ویل کېږي چې سړی نه کمې کوي او نه زیاتې کوي او د هغې په باره کې قرآن وایي چې وجعلناکم امة وسطا چې مونږ تاسو امت وسط ګرځولې یو یعنی اعتدال والا میان روی والا چې نه و پکې کمی او نه و پکې زیاتې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې خیر الامور اوسطها بهترین کار هغه دی چې پاغي کې میان روی وشي میان روی چې نه به کمی وشي او نه پکې زیاتې وشي او اسلام موږ ته دا تاکید کړی دی چې تاسو میان روی چې دی نو اختیاروئ اعتدال به کوئ اعتدال په عقیده کې می اعتدال او میان روی په عباداتو کې می اعتدال او میان روی په اخلاقو کې می او اعتدال او میان روی په خرج کولو کې همي نو دا زده کول پکار دي خلک مونږ اینو څوک یا کمې کوي یا زیاتې کوي او اسلام مونږ ته درمیانه دا لار نه ده دا راښیو درمیان دا لاره چې نه ستانه کمې وشي او نه زیاتې وشي نو په عقیده کې به عقیده خو بنیاد ده عقیده و بالکل صفا سوتره ساته نو په عقیده کې اعتدال او میان روی دا ده چې داسې به نه کوي چې اوس یو پیغمبر نه دی هغه د الله درجې ته سړی ورسوي دا زیاتې دی او په عقیده کې کمی دا دی چې یو سړی پیغمبر د پیغمبرۍ د درجې نه راښکته کړي دا کمی دی او دا یهودیانو عیسایانو دا چلونه کړو او نه به داسې کوي چې یو امام سړی راوالی و امام چې دی نو هغه استاد او هغه د پیغمبر درجې ته ورسوي دم زیاتې وکړو او یا نه به داسې کې چې د مخلوقاتو سره دومره محبت وکړي چې کوم محبت چې دی نو هغه د الله سره پکاري دم دې زیاتې وکړو لکه لیډر دی پیر دی استاز دی سړی وایي که نه وایي که زما لیډر وایي جهنم ته ځي نو زه ورسره ځمه نو دا کفر او شرک دی نو د الله محبت چې دی نو هغه به د هر چا نه چې دی نو زیاتي او د مخلوقاتو محبت او په درجه کې په حدودو کې به اعلان دی ویو مخلوقاتو محبت به الله محبت ته نه رسي په دې کې به کمې زیاتې چې دی نو هغه به نه کوي نو په عقیده کې به اعتدال ساتي دویم اعتدال او میان روی چې کم ده نو هغه په عباداتو کې ده
عباداتو کې به میان روي کې. او عبادت نه ده، دا د انسان د ژوند او د پیدایش مقصد ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیریان او انسانان الله تعالی د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړلی. نو هغه بندګي چې وس رسیو او هغه بندګي کوي نو پای کې میان روي کوي، کمې زیاتې او پکې نه کوي. او بندګۍ کې نه کمال تر رسیدو غواړي، الله تر رسیدلو. کم خلق چې الله ته ورسی کنه نو هغه د دنیا کارم کوي او کاروبار هم کوي او بازار کې ناشتي او یا په یو مجلس کې ناشتي وزړه ګوره د الله سره یو که هر حالتي، که خوشحالي، که غمي، که تکلیفي، که غریبي، که مالداري، که کاروبار کوي، که کسب کوي، که مجلس کې ناسي، خدا زړه نه لري د الله سره بره. دا الله والا خلق دي ښا دې ځای ته به ځان رسې ګوره چې انسان داسې حالت چې دی نو هغه جوړ شي. نو الله ته رسېدل زموږ د ټولو مقصد دی. ښه جي نو دا په عبادت نه دی، په دې کې به صحیح میان روي به یو، په دې کې به کمې زیاتې نه یو. او تاسو ته هغه مشهور حدیث معلوم دی، بخاری او د مسلم چې دی نو حدیث دی، متفقون علیه حدیث دی د انس رضی الله تعالی عنہ نه، چې دا 3 صحابه دي او دا رااله ازواج مطهراتو ته، هغوی کورونو ته رااله او د نبی علیہ السلام د عبادت په باره کې تپوس وکړو. نو چې کله دې 3 صحابو ته د نبی علیہ السلام د عبادت ویلې شو نو هغوی دا سوچ او فکر وکړو چې دا خو لږ دی، د الله د رسول عبادت موږ له ډېر پکار دی، زیات پکار دی. او دې د الله رسول ته چې دی نو الله خو هر څه معاف کړلی، نو موږ له چې دی نو زیات عبادت پکار دی. نو په هغې کې هغه یو صحابي وویله وایي زه به ټوله شپه چې دی نو ودرېږم الله ته، ټوله شپه به عبادت کوم. دویم پکې وویله وایي زه به همیشه چې دی نو روجې نیسم. او دریم پکې وویله وایي زه به نکاح نه کوم، زنانو خواله به چې دی نو نه ورځم. بیا چې کله د الله رسول راغی او د الله رسول د دې خبرو نه خبر شو نو لاړو او ورته ویل نبی علیہ السلام چې تاسو دې خبرې کړلې. نو د الله رسول ورته وفرمایله چې پمن رغبان سنتي فلیس مني، چې څوک زما طریقه پرېږدي نو هغه زموږ نه دی، مسلمانانو د نبی علیہ السلام د امت نه دی. دا او تاسو ځان نورې طریقې چې دی نو جوړې کړلې. او زما طریقه دا ده چې زه چې دی نو هغه د شپې اوده کېږم او د شپې چې دی نو هغه زه عبادت او منظم کوم. دا مخکې چې کوم آیات ما وویلو طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، الله وی قرآن موږ د دې دپاره نه دی نازل کړی چې تا په مشقت کې او په سختۍ کې ور واچو. نو تفاسیرو لیکلي چې دا نبی علیہ السلام به چې دی نو ټوله شپه چې دی نو ودرېدلو او دا قدمونه یې به وپړسېدله، دا خپې به یې وپړسېدلې. نو چې کله د آیات نازل شو نو بیا د نبی علیہ السلام معمول دا شو چې د شپې به چې دی نو هغه په اوله کې اوده کېدو او په آخرنۍ شپې کې به عبادت یې کولو. نو زه خو د شپې اوده کېږم او عبادت هم کوم او زه خو چې دی نو روجې هم نیسم او بوزه کېږم، کله روجې نیسم کله بوزه کېږم او زه چې دی نو نکاحونه هم کوم. نو څوک چې زما طریقه پرېږدي نو هغه زموږ نه دی.
نو خلک چې دا سنت نه کوي دا هغوی دپاره هم په دې کې دا وارننګ دی که نه من رغبان سنتي فلیس مني دا اوس دا سنت خلک نه کوي دا کمی کوي دا کمی دی او دې صحابو چې دا کمه خبرې کړلې چې دا چل به کوو دیو زیاتې کوو په دې دور کې چې څوک نشته چې هغه پکې زیاتې وکړي دلته ټول کمی واله دي مونځ له راغلی نو مونځ بیا په صحیح طریقه باندې کوه په پوره طریقه سره کوه سنت او فرایض او مستحبات پوره ادا کوه نو د الله رسول ویل کنه چې څوک زما طریقه پرېږدي زمانه نه دی دا څومره سخت الفاظ دي نو سنت چې دی نو دا د نبي علیه السلام طریقې ته وایي او هغه طریقه چې دی نو هغه په هغه طریقه باندې کول پکار دی نو دغه شانته کې دا په عباداتو کې څه شو دا میانه روي شوه چې نبی علیه السلام ورته کومه خبره وکړله او دا یې ورته وویله چې یا بل ته چې زه خو نکاحونه هم کوم او زه چې دی نو هغه عبادت هم د شپې کوم نو میانه روي و میانه روي هر کار چې دی نو په خپله طریقه باندې کول میانه روي څه ته وایي درمیانه لارې ته وایو او هر کار په اعتدال سره کول چې داسې سړی کار وکړي چې د افراط او د تفریط نه سړی بچ چې نه کمی وکړي سړی او نه زیاتې وکړي دې ته څه وایي اعتدال وایي دې ته میانه روي وایو نو په عبادت کې میانه روي دا شوه او هغه عبادت هم عبادت نه دی چې په تا باندې بوج شي ښه بوج شي په تا باندې دلته حدیث دی پکې بیبي عایشې رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته وویل د خواته وعندها امرأة خواته یوه زنانه ناسته وه نو قال نبی علیه السلام ویل من هذه دا څوک ده قالت هذه فلانة دا خو پلانکۍ زنانه ده او د هغې چې دی نو بیبي عایشې ویل دا ډېره عبادت ګزاره ده او ډېره ماندګزاره ده او ډېر نفلونه او منځونه کوي نبی علیہ السلام ویل قال ما داسې نه ده یعنې داسې مه وایه دې نه چې دی نو بند شه نو نبی علیہ السلام ورته وویل عبادت په عمره کوي څومره چې طاقت یې د سړی که دا عبادت ډېر کوي او دا په دې باندې بوج شو نو دا عبادت نه دی ګوره مستحبات دي اوس دي مستحبات راغستې دي او هغه زور دې لګولی دی او بیا وایي چې دا به اوس کله ختمیږي یا دا ځینې خلک چې دی نو وظیفې شروع کړي او بیا په سر نشي رسولی ساعت په ساعت تسپو ته او بټنې ته ګوري دا به اوس کله ختمیږي نو چې دا کله رباندې بوج شو دا عبادت بیا نه دی عبادت خو هغه دی ته په خوشحالۍ وکړي او ته ورته چې دی نو ستا ورسره مینه یي چې بوج شو چې دغه عبادت نه دی یو سړي ته وایي چا ویلو چې د شپې چې سملې نو 41 مرتبه آیت الکرسی وایه نو هغه دا غټ آیات دی او درون آیات هم دی د دې د الفاظو چې دی نو وزن دی په دې کې یو زور دی او طاقت دی پکې نو دا چې ته دومره وایې نو دا خو به خامخا تاله زور درکوي نو په سړي څه چل شوی و کله به بار ته تلو کله به دننه تلو څه چل پې شوی و نو بیا ورته چا وویله چې دا څه ویو وایي دا آیت الکرسي ورته چا وظیفه ورښوله او بس لګیا یې دغه ویو نو چې نه شي ویلې نو ولې وې دا خو بندګي نه شو دا خو ثواب نه شو په دې کې چې زور دې لګولی دی چې دومره تعداد به زه پوره کوم دا په کوم ځای کې راغلی 1 लाख مرتبه ووایم او 2 लाख به ووایم او بیا را باندې بوج دی بیا وایي چې دا به کله ختمیږي نو دا زیاتې دی ښه زیاتې او کمې په عباداتو کې به سړی نه کوي نو دغې زنانه ته یې وویل دومره عبادت کوه چې څومره چې دی نو ستا طاقت وي
بل میان روی او اعتدال چې دی نو هغه په اخلاقو کې پکار دی چې د یو مسلمان پہچان باغ دای چې د هغې په اخلاقو کې به میان روي په اخلاقو کې څنګه د مسلمان چال او ډال د مسلمان کې ناسته او پاسېده او د مسلمان په خوشحالۍ او په غم کې چې دی نو د اظهار په موقع باندې په هغې کې به چې دی نو هغه اعتدال نه کار اخلي چې نه به د هغه حدود چې دی نو کراس کوي د هغې نه بهر ته نه ځي او نه به کمې کوي قرآن کې الله وایي که نه وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر وی خپل چال کې چې دی نو میانه روي پیدا کا میانه روي پکې دا ده چې نه به ډېر تیز دی او نه به ډېر چې دی نو ورو دی میانه روي پکې دا ده چې په تکبر سره او په ځمکه کې نه ګرځي او نه به داسې ګرځي د بیمارانو په شانته کې چې خپې په ځان پسې راکاږي چې خلک وایي دا ناجوړه دی داسې کس خو عمر رضی الله تعالی عنه یو کوړی والی و وایي ته بیمار یې وایي نه وایي په لاره سم زه ګورئ نو په چال کې به چې دی نو صحیح اعتدال به یې میانه روي به یې پتلو کې دا مو ته قرآن ویل دی په خبرو کې و میانه روي چې نه خبرې چې دی نو هغه ډېرې تیزې کې بلکې قرآن وایي چې اواز ښکته کوي وغضض من صوتک اواز ښکته کوي په نرمه خبره په ورو اواز سره خبره کوي او ان انکر الاصوات لصوت الحمیر په اوازونو کې د ټولو نه ناکار اواز د خر دی نو څوک په دې لارو کوڅو کې په جوماتونو کې چغې وایي د دې سړي مثال هم د خر دی قرآن وایي اواز ښکته کوي اواز ښکته کوي نو نه به ډېر ښکته کوي چې بل یې وان نه وري او نه به ډېر چې دی نو تیزې اواز خپل درمیانه چال پتلو کې به چې دی نو هغه به صحیح میانه روي به اعتدال وي او دغه شان په خوشحالۍ او په غم کې د خولې نه چې دی نو غلط الفاظ هم نه ایستلو بلکې په خپل حدودو کې چې دی نو اوسېدل پکار دي دا په اخلاقو کې څه شو اعتدال شو د هغې نه پس دی په خرچ کې اعتدال و په مال لګولو کې اعتدال چې نه به سړی پای کې اسراف کوي او نه به سړی پای کې بخل کوي او کمی به نه کوي مسلمان صفت بدای والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما چې کله خرج کوي مؤمنان نو نه به چې دی نو اسراف کوي او نه به چې دی نو بخل کوي د دې په دې منځ کې به په اعتدال سره میانه روي به کوي او قرآن کې بل ځای کې راځي ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما مسحورا وایي داسې مه کوو چې د خپل لاسونه د خپل سټ ته چې دی نو شاته وتړي او خرچ نه کوي او یا چې دی نو خرچ کوي خو د هغې نه حد چې دی نو سړی کراس کړي نبی علیہ السلام څه ویلي معال من اقتصد څوک چې میانه روي کوي نو هغه به چېرته چې دی نو غریب نشي غریب او غربت به پرې را نشي چې سړی میانه روي کوي د ضرورت مطابق چې دی نو هغه خرچ کوي او بې ضرورته چې دی نو هغه خرچ نه کوي په ذوالخرچي نه کوي په ذوالخرچي خو د شیطانانو چې دی نو ورونه دي نو په خرچ کې به سړی چې دی نو اعتدال کوي ښه او دغه شانته کې د ژوند په نورو حالاتو کې چې دی نو هر قسم حالاتو کې هم اعتدال او میانه روي پکار ده چا سره دوستي کوي او د چا سره دشمني کوي په دې کې مې اعتدال میانه روي به کوي نه به دوستي دومره زیاتې چې سړی به کې د حد نه وځي نه به دشمني دومره سر ته رسې چې سړی د حد نه وځي دغه شان لین دین دی او معاملات دي په هغې کې هم چې دی نو میانه روي پکار ده په کار کې او په آرام کولو کې هم میانه روي پکار ده یو سړی اوس ټول ورځ کار نه کوي او پروت دی فارغ ناست دی نو دا هم زیاتې دی که نه
او یا یو سړی چې دنه ټول ورځ خوبونه کوي او ټکه کار نه کوي نو دې نه د پکارو کبل سکار نشي کولای دا پټي خو په اجاره اخله کنه یو پټي اخله او سبزیان به کرا اوس هغه د ټماټر چې دنه هغه په 300 روپۍ کیلو دی بل د جسم ورزش بم د کیږي صحت بم د چې دنه برابرې نو اسی به یو مسلمان چې هغه باس نه کینی بدیګو میانه روي کوي او نه چې سړی دومره کار ډیر وکي چې هغه بیا سباله چې نور کار نشي کولای بیمار شي ناجوړ شي په مزدورۍ کې بچیدنو اعتدال کې په کار کسب کې به اعتدال کې دومره سخت کار بنه کې چې بیا نشي کولای دغه شان دي کې په نیکو کې چې دنو هغه اعتدال کې نیکي نه دي چې ته د یو ورځ وس دومره ډیر نیکي وکي او سباله دي چې دنو بیا زړه باندې بوج بیا نشي کولای نو دام زیاته او کمې ده نیکي او په اعتدال سره کې ته اوس ون خلی او قرآن ته چې دنو هغه قرآن چې نن ورځ کې ختمومه قرآن د وو ورځونه په کم کې ختمول د سره شته نه او یا د 3 ورځې مخکې ختمول منه دي نو دا لږ وایا خو روزانه وایا هغه عمل الله تر ټولو نه زیات محبوب دی چې یو سړی همیشه کوي لګې کوي خو همیشه کوي 2 رکعاته کوه د ورځې نفل خو همیشه کوه یو پاڼه تلاوت کوه خو همیشه کوه ته په یو ورځ کې ډیر تلاوت او ډیر منځونه او نفلونه به وکې او سبا به دی ول بیا چې دنو زړه به دې سيو هغه ته به ماتي بیا به نشي کوله نو په دې کې به د اعتدال نه کار اخلي خام دغه شان دي کې په حقوق الله کې په حقوق العباد کې به اعتدال کې یو سړی وای چې الکا حقوق الله استفریدي او حقوق العباد چې دنو ادا کوما نو دام زیاته کمې ده دوانو متوازن ساتي ام به حقوق الله کې ام به حقوق العباد کې و د سار منځ خلق نه کيو نو دا کمې کيو الله په حق کې حالانکه د سار منځ کول نه دا ژوند دی ژوند زندگی ده غټ مالدار انسان هغه دی چې هغه د سهار منځ وکي دنیا باچایان مالدار نه دي هغه ځان نه په ټینشنونو کې دي هغه کس مالدار یې سحر منځ وکړو الله رسول وی رکعتان من الفجر خیر من الدنيا وما فيها سحر دا 2 رکعات نه دي د دنیا او د دنیا د ما فيها نه غوړه دي اوچت دي اوچت انسان هغه دی چې هغه د سحر منځ وکړي مونږ خلک د سحر په مانځه کې څوک منافقانی او بیا د ماسپخین په مانځه کې مسلمانان شي نو دا کمې ده کنه منځونه ټول چې دنو پرز دي دومره وګدي شپې دي سړی په کې د شپې 2-3 ځله راپاسي او شپه نه ختميږي دا څومره غټه بد قسمتي ده چې په دې شپو کې چې دنو سړی د سحر منځونه کې نو الله ته نشي رسیدلی کامیابی ته نشي رسیدلی هغه ځوانانو ته وایو هغه ځوان چې دنو ځواني نه ده چې هغه پکې عبادتونه کوي هغه پکې د سحر منځونه کوي یو خو هغه ځوانو پرون په ناروې کې چې دنو یو سړی د چرچ مخې ته عیسایانو د چرچ مخې ته د حکومت په نگرانی کې پولیس وته ولاړلی یو سړی د قرآن ته ورته کو او بیا یو نوجوان مسلمان دا غینه خو برداشت نشو مسلمان په مخ کې دا دسی چل کیږي نو هغه په هغه باندې چې دنو حمله وکړه او ټول مسلم حکمرانان نه دي باچایانو دا ټول نه غټ بے غیرت دادي کبه دیو کې غیرت او د قرآن سره محبت وې دیو بنند نار و سفارخانه چې نو بند کړو او سفیر به وته ورچېلې وې چې زيو تاسو زم د مذهبي کتاب مونږ تاسو د کتاب چې دنو احترام کوو تاسو څنګه زم د کتاب
بے حرمتی کویو نشته داسې باچایانو او بس پیسو ته و دې ته چې دنو خوشحالیږي او بس چې دنو عهدې دي او مزې دي د اسلام دپاره چې دنو څه نشته مظلوم د اسلام په کشمیر کې 110 ورځې وشوې 110 دا کشمیریانو جماعتونه چې دنو بند دي سکولونه د هغه ماشومانو بند دي په کورونو کې قید ناست دي هېڅ پته نه لګي دننه به څه حالت دي او مسلم حکمرانانو کې څه غیرت نه راځي یا کشمیر والو چې دنو حال واخلي فلسطین په غزه کې چې دنو دلته تر ټماټرو پسې خبرې کې ته وایې د مسلمانانو حال وګوره اسرائیلو جازونه راځي په غزه کې چې دنو هغه بمباري کوي او هغه کورونه او هغه ارسه ولا چې دنو تباه کوي او واپس ځي څوک شته چې دې خلاف आवाज اوچت کی بیا اثر دي مسلمانان په دنیا کې هیڅ څوک چې دنو په تسبه کې مسلمانان ناړي نو دا قسم حالات نه پدې ک نور ماوتا نور اسم نشو کوله او دا غوي د پاره چې دنو دعاګانو کې او आवाज اوچتور دي خلاف د جهاد ده په سوشل میډیا आवाज پورته کوا دا دي خلاف جهاد دي غلطو حکمرانانو چې د کشمیر د پاره دی आवाज نه پورته کوي فلسطین د پاره او دا غي ناروې سفارخانه چې دنو هغه پکار دا و چې هغه نن بند وي یا چې دنو دی حکومت ورانه کړو چې د پولیسو او د حکومت په موجودګۍ کې چې دنو قرآن سیزلې کی نو دا اوس حکومت ملاو دی کنه د ناروې حکومتو نو الله د مسلمانانو حفاظت وکي او الله دې چې دنو مسلمانانو د کتاب د دیو د عقیدې او د دیو د عبادت خانو چې دنو حفاظت وکي او الله د دشمن ټولې منصوبې او سازشونه چې دنو ناکام